د عبادت سره په ذوق او شوق سره درود شریف وایي. اللهم صل علی محمد. आवाज खरा ना दे पता नहीं लगा आवाज राना रहे बयाना खुदा सुआल है और तस्ब आवीदी बयाना खुदा सु और तस्ब वाला है इधर ये जीबा उधर ये लेकिन नज़र چې د درود شریف فضیلت لري درود شریف دغه تاسو عادت نه او د یو فرشتي ډیپټي مقرر ده چې کم سړی کم زنانا کم نارینا کم نوجوان کم بوډا په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي د هغه فرشتي ډیپټي راغله چې هغه زموږ او ستاسو د محبوب پیغمبر د آمنه لال د عبدالله وقت جگر ساقی کوثر شافی میشر جان جهان محبوب خدا محمد مصطفى احمد مجتبى خیر الورى بدر الدجى شمس الدعاء رحمة للعالمين شفیع المسلمین خاتم النبیین مقصود کائنات مطلوب کائنات حسن کائنات جمال کائنات روب کائنات دبدبه کائنات ابو بکر عمر عثمان حیدر پیغمبر رقیہ زینب ام کلثوم والد محترم حسن حسین نکو صلی اللہ علیہ وسلم بروزہ باندې حاضر شي هغه فرشته عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نن د پاکبند په کلي کې د پاکبند په جومات کې د پلار نوم پلان کې دی د سړي نوم پلان کې دی ستا د امتي نوم پلان کې دی هغه په تا باندې درود شریف ویلی دی څومره خوشحالۍ خبره ده که نه ده نن زما او ستا په معاشره کې زما او ستا په سوسایټۍ کې زما او ستا په محله په علاقه کې زما او ستا په کلي کې یو سړی لاړ شي ستا د کلي نواب ته ستا د کلي خان ته ستا د کلي جرګمار ته ستا د کلي ایم پی اے ته ستا د کلي ایم ایل اے ته ستا د علاقې ایس ایچ او ته وایي جناب نن په پلان کې کلي کې په پلان کې علاقه کې پلان کې سړی دی د پلار نوم یې پلان کې دی هغه ستا تعریف کوي زمونږ او ستاسو نوم واخلي موږ ته پته ولګي موږ په کپړو کې نه ځایږو موږ په خوشحالیو باندې اخته شو تپوس کولو والا تپوس کوي حاجي صاحب خان صاحب نواب صاحب ته ولې خوشحاله نن په جامو کې نه ځایږي موږ ورته په جواب کې وایو نن زما نوم د خان صاحب په مخ کې اغوستی شوی دی زه پرې خوشحاله یم او فخر کوم او چې زموږ او ستاسو نوم زما او ستا پیغمبر د جناب محمد رسول الله زموږ ټولو ته د نبي علیه الصلاة والسلام شفاعت او زیارت نصیب کړي الله دې موږ ټولو ته د نبي علیه الصلاة والسلام د روزي دیدار نصیب کړي الله دې موږ ټولو ته د بیت الله توافل نصیب کړي زما عزیزانو تاسو ته پته ده محفل د څه دی حضوره محفل د څه دی مجلس د څه دی دلته راجمع کېدو څه به راغلی چای به راغلی مټایان به راغلی خوراک به راغلی ختم قرآن به راغلی یوې مجلس دی که د وټونو مجلس خو نه دی سیاسي مجلس خو نه دی دا د الله کور دی او دې کور ته څه وایي حضوره جومات وایي الله پاک دی د الله کور او د الله نبی د الله کلام او دا کلام چې د چا په سینه کې پروت وي هغه قاري صاحب هغه ولي صاحب هغه حافظ صاحب هغه امام صاحب چې هغه پاک دی ما ورته د هغه پسې خبرې ولیکم ایا بابا ته مې بابا د قاري صاحب خیال کوه
قاریان ای ولی ای ته قاری ته مه ګوره ته دا وګوره د دې قاری په سینه کې څه شی پروت دی قرآن پاک دی که نه دی نن نوال به لاسونه چوک کې څوک څوک د قاریانو د ملیانو د حافظانو قدر نه کوي ټول یې وکړه انشاءالله نماز کرو چې دا د ختم قرآن مجلس دی اور اللہ تبارک و تعالی دا قرآن مقدس کتاب العرب بغیر شک و شبهه والا کتاب د شو قدر په میاشت کې نازل کړل جی د شو قدر په میاشت کې قرآن نازل شي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن جی کوم تاسو دې نشته په لږ شروع کې آیات دي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن کوم میاشت کې رمضان چې کوم میاشت کې نازل شي زه تاسو امتحان هم د دې نه کوم زورا اوس که تاسو له څوک هم تاسو کې هغه غلط کړی تاسو به څه وایئ کوم میاشت کې زه به خبرې ورته کوم خو تاسو به اصلاح کوئ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الله تبارک و تعالی فرمایي وایي دا قرآن ما د روزې په میاشت کې نازل کړی دی الله د روزې په میاشت کې نازل کړی دی ستا لپاره دی نازل کړی الله فرمایي هدى للناس د انسانانو څوک انسانان هغه ته زور وایي د انسانانو سوال میں پوچھ رہے یہ وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے میاشت روزی وا اور شپه لیلۃ القدر وا روزه په لیلۃ القدر کې دا ک لیلۃ القدر په روزه کې دا شاباش پزورا لیلۃ القدر خلق نوړی کې دا ک نوړی په خلق کې سوال دا دی چې یو ځای کې قرآن په 23 کالو کې په 23 کالو کې نازل شوی دی بل ځای کې قرآن انا انزلناه فی لیلة القدر الله تبارک و تعالی فرمایي دا قرآن ما د لیلة القدر په شپه کې نازل کړلی په سوال باندې پوه شوئ په یوه شپه کې مې نازل کړلی اور په 23 کالو کې د دې جواب چاته معلوم نه ویلی جی چاته دا سوال معلوم نه ویلی شاباش د لوح محفوظ نه آسماني دنیا ته چې نازل شوی دا په یوه شپه کې دی دا کوم انا انزلناه فی لیلة القدر اور بیا دا لوح محفوظ نه دی دنیا ته چې نازل شوی دا په 23 کالو کې نازل شوی په څو کې تیاری دیږي په خو نه وی اوریدلی منهم سلوردی اوریدلی منهم نازل شوی کتابنا هم اور چې رخصت دی دنیا شهد ګورا چې رخصت دی دنیا شي ستا سفر په سلور بازوګانې پکړ کې څو بازوګانې لکه چې رخصت دی دنیا شهد ګورا ستا سفر په سلور بازوګانې اور چې قبر کې د کې دا نظر شاه
چې دې قبر کې دي نظر شا ستا د قبر دیوالونه تاسو نه لیدلي که څه چاته رکیږي نه ماش دی نه جایداد دی نه سفارش دی نه اولاد دی څه به پکار راځي ستا د قبر دیوالونه او دا نظام دی د څلورو فرشتو دی هم په لاس کې نظام د څو فرشتو نمبر 1 جبرائیل امین جبرائیل اور جن میں روح الامین ہے روح قرآن کے اللہ فرمائی نزل به روح الامین نمبر 2 ویلے کنا چرازین میں صبر جبرائیل امین نمبر 2 میکائیل علیہ السلام نمبر 3 اسرافیل علیہ السلام نمبر 4 دا نمبر بسو کم ناقلیولی چی تیاری مشتی یعنی کنا تنوی سمر خطرناک تے ویغیرہ زیر بیمار ہے یا اللہ زمان زیر دیر عمر ورکی زمان عمر آمده دکی ترد اسرائیل علیہ السلام را ملاقات کا ایسا بچہ ملاقات میں دیجئے دوسر بکی کنا شفت کی مشتی بیمار حق تے خود کفن کی اللہ نے ہم پورتا کفن نصیب کی میں کرونا پہ اور گئے اور جنازی نصیب کی قبرون اللہ نے ہم پورتا نصیب کی بہرحال اسرائیل علیہ السلام را گئے کوئی ابائی زویدی تیار دے کافوی چیز اما عمر دی مجھے توش غلوی نکا نگور روور انصرف پیجن ایمان آگا دے اور تر آگا ایمان بسید آگا ایتاف سوال بولے چیز اما دا زمان عمر دے زمان زمان رشتیا چی تعمیر ولی حماد سوئی و چی کدر رشتیا ویلی ایسی چی اگر سارے عمر دیر دلر آمان دی پیخ شو ماوی بیا وی پپڑا میں تماچا لگی دلوا ماوی بیا بیان سیان آمستو ماوی بیا تماچا دی سگئی خوا حفاظت لگی خوا ماوی بیا بیانو میں سکن لگا وقتا ماوی دسی میں چدارا نمویس زمان زمان مارس کرو چنازی شوی اوریدنی من ہونا چی رخصت دی دنیا چی حل گورا ستا سفر بپسرور بازو گانی چی دی قدر کی دیگا نظر شا چی دیو دیوال تا مخبل تشاشی ستا دا قبر دیوالنا ستا دا قبر دیوالنا اور اسے بندہ تقدیر کرتے دعوائم کسو خاندی کسو مشغولہ کے آرد زمان رکھتے توجہ شی سبندہ فقیر کرتے دعوائم اے ملگر بسرور ملگر تیاگ رہی سو ملگر کیا ولی زکا ونبی آغا یاران دی ونبی آغا یاران دی نمبر 1 ابو بکر صدیق نمبر 2 عمر فاروق نمبر 3 نمبر 4 زبندہ فقیر درد دعوائم یا ملگر سلور ملگر تیاگ رہے نبی آگا یاران دے اور چپکم سے کی تو وسیف نظر کا سلور ملگر تیاگ رہتے سوائم جنازی کی تکبیرنا فاودس کی بھی فرزنا نبی آغلنا سوری نمانے چالو دا زمان آئے وشتاد نکنم سو زمان نکنم پلان کے شتاد پلان نکنم سو پلان کے نو اکستاد پلان نمسنوی پلان کے رام تیاری لیکن ہم نبی علیہ السلام کو امت کیوں اور اللہ کا دمر عظیم کلمہ نصیب کر لیں کم کلمہ لا إله إلا الله محمد رسول الله
هغه نبی په امت کې پیدا و او د هغه نبی زړه څو وي؟ نمبر 1 رقیه یاد کې کنه اوس خو یاد کې دې نه پورته غنور وخت نشتی رقیه زینب ام کلثوم اور فاطمه الزهرا سوشي اوریدل منونه هم نازل شوي کتابونه هم چې رخصت د دې دنیا شي هله ټوله ستا زبر به په څلورو چې په قبر کې دې کېږدي بیا نظر شه ستا د قبر دیوالونه هم د دنیا دا نظام هم چا په لاس کې دی دا نظام د څو فرشتو په لاس کې دی د نبي هغه یاران دي هم جنازې کې تکبیرونه هم په اودس کې دي فرضونه هم په ورځو کې څو بېلې اودس کوئ ماشاءالله 5 بېلې کوئ د دومره ډېرو عمرونه یې تاسو ته خو د اودس فرضونه یاد دي جی الحمدلله رب العالمین خدای ته چې تاسو په روزي کې په ایمان پسې سوره کارونه کوي دا یو ټول د ماشاءالله نن ختم مشدنه مخکې تاسو ختم کړل ولې څه چې درې ختم سوره سعادت خبره او مولانا من الله پاک باندې سوي چې خبرې تقریبا موږ ډېر کو نن په عمل سره عمل وکړو نو تاسو باندې دا چې تاسو په روزي کې تراویح وکړئ کې ماشاءالله عمل په ایمان پسې سوره کارونه کوي یو کوئی 29 بل جی وش مالا ټایم شته وش چلو ستای سو 27 رکعتونه موږ په امام صاحب پسې کوي سو 20 تراوی کنه ها سلور تر سو شو 24 اور 3 سو شو دې کې څه مشکل دی د نبي هغه یاران دي هم جنازې کې تکبیرونه هم په اودس کې دي فرضونه هم او دا دنیا دا نظام د څو فرشتو په لاس کې دی تاسو زما طرف ته متوجه شئ زه خبره ختموم خو تاسو ته یو جمله راکوم اوس هغه داسې جمله ده چې ډېر به پکې خوشحاله شي او ډېر به پکې پریشانه شي په پریشانه کېږي به هغه سړی چې څوک د ښځو دی څوک یادوي وایي موږ پښتانه یو الحمدلله پښتانه خو د ښځو نه دی ها وینازل شوي کتابونه هم ستا د قبر دیوالونه هم جنازې کې تکبیرونه هم په اودس کې دي فرضونه هم د نبي هغه یاران دي هم او شریعت کې دي ودونه هم څلور دي او ستا مسلک د څلورو امامانو څو امامان نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفه نعمان بن ثابت نمبر 2 امام شافعی نمبر 3 امام مالک نمبر 4 امام احمد بن دا سبق یاد کړئ دا سبق ورکه چاته نه یادېږي عمر یې زیات شوی دی بله یو مدرسه شته په هغې کې د عمر قید نشته هغه مدرسه کومه سیروزي له لاړ شي لاس کې څوک سیروزي ته چا یادوي نو الله دې موږ په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې زموږ دا ناسته په خپل بارګاه کې قبول او منظور ښه خبره دا ده هغه کار ونشي چې هندوستان او په دې ناراضه د ټولو روژه په موږ باندې ووته او د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث ما ستاسو په مخ کې پیش کړو چې حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي چې چا د ورځې روژه ونیسله او د شپې قیام وکړو شرط صرف او صرف دا دی چې د ایمان په حالات کې وایي الله تبارک وتعالی د دې بنده ګذشته ټول ګناهونه معاف کړي
سوي چې یو په سبحان الله وای په جنت کې راغله پر سره سلګي عام ونامنا اوس مې یاد کو چې زر پیره چا سبحان الله وای هغه ته په چتبا کې یو 120 گز پلاټ ملایو ټول ما تسبیح راوستل په دنیا لا نشته وای جنت چا دلله تاسو نو لازم ټول ته په جنت کې پلاټ چاله ونه پکې چاله سورې پکې چاله ځکه موږ سره سغما وای د دریا په غاړه مزا ملنګ جانا د دریا په غاړه مزا ملنګ جانا د دریا په غاړه غټ غټ خاماران شته او مقبرې ته چې داخل شي هره ګوره مقبرې کې مې خواږه ښکلي یاران شته او مقبرې ته د مکان په نظر ګوره مقبرې کې مې خسته ښکلي ځوانان شته او زه رحمان چې غشې بلم خطا نه ځي په بغداد کې مې کامل پیران شته मेरे कुछ अरमान थे मेरे कुछ रास्ते में कब्रिस्तान थे चलते चलते एक कब्र पर काम आया चलते चलते कब्र वाले के ये बयान थे एक बारी जरा देख कर चल एक बारी जरा हम भी कभी इंसान थे एक बारी जरा देख कर चल एक बारी जरा देख कर चल हम भी कभी इंसान थे तो अल्लाह ने मन लगा हयात परदीद इज्जत जन उम्र की और दहायात परदीद इज्जत मर्द उम्र की सोचो कि बड़े खबर मुत्तफिक है आज आमीन और अल्लाह ने मर्द न पहला मन ले सही तरीके से द मर्द तैयारी तौफीक बस मैं सर दावा के आखिर की प्रोजे को हम मुस्लिम राजू तरावल राजू بشر دون خپل جماعت تاسو باندې الله رب العزت خپل رحم کو کرم کو احسان کو مهرباني وکړه چې د روزي نه هټ کړکې پنځه مزونه وسوک مو ها ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا کوم پنځه ټیم مقرره وخت باندې پنځه مزونه سړي فرض نه دي دا الله د طرف نه قرض دي سړي او چې د څو پورې تا ته دنیا کې قرض نه ورکړی قرضدار تا معاف کوي که ته څه هم وکړې هغه وایي هسې دې نه پرېږدم چې څو دي زما پیسې دي تاسو ماته ووایئ چې زموږ نه موږ قضا شي موږ نه موږ پرېږدو دا به موږ د الله طرف نه قرض دی که نه دی دا قرض چې څو پورې موږ نه یې ادا کړی هغه پورې موږ خلاصې وشي نو زما عزیزانو د نن نه به تاسو دا عهد وکړئ دا وعده وکړئ دا محنت وکړئ دا جد و جهد وکړئ چې د چا نه مزونه قضا شي هغه مزونه به راوکړئ څوک څه به راګرځوي ټول به راګرځوي ټول به دا مزونه واپس راګرځوي اور آئنده د پنځه وخته د مزد پابندي سبب اور مولوی صاحب تاسو مخکې تفسیري خبره وکړه د علماء کرام د قدر کو د قاریانو د حافظانو د قدر کو صرف او صرف په دې خبره چې د دوی په سینه کې څه دی قرآن دی د قرآن په وجه هغه چې هر څه کوي هغې سره زموږ کار د هغه عمل ځای نه دی عمل د لارې من دی هغه به الله له جواب ورکوي خو موږ د دوی په صحبت کې کښېنو د دوی خدمت وکړو د دوی عزت وکړو نو د قیامت پر ورځ به د دوی سره زموږ شرمگی سبقی حضور علیہ السلام فرمائی کن عالما او متعلما او خادما یا عالم شا یا طالبی شا که عمر دی تیر شده عالم نشی جوڑے دے طالبی نشی جوڑے دے دا درست کتسا شا گار شا سو خدمت تا تیار دی باسمت شو صحیح شو پس غیر کی بقدر کو دا خدمت مطلب کامل منگا آگا چلے اگی چاہتی
زړه کې یو قدر پکار دی او په دې کې زمونږ پیدا ده که مولانا قاري ده حافظ صاحب ده امام صاحب ده الله رب العزت یو عزت ورکړی هغه موږ خو خپل ځان سره ځان کوو خپل ځان سره اللہ نے مولا قدیرہ ندا عمل کو توفیق راگی و ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم